السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو برو جوړ یې په صحت په برابر یې. الله جل شانهم د هر قسم پریشانو، مصیبتونو، غمونو او تکلیفونو، افتونو نافامن کې مساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو، افتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، ما نن ستاسو دپاره یو وظیفه راوړې ده او ډیره ښایسته قرآني وظیفه ده، ډیره اسانه مجربه، یعنی د قرآن یو صورت مبارکه دی او دا د څه دپاره دی؟ د هغه خلکو دپاره دی چې رزق تنګستیا ده، یعنی مطلب لوږه تنده، هېڅکله به وږی دا نه پاتې کېږي. دا وظیفه ده، یعنی د خپل رزق دپاره کول پکار دی چې د باندې به لوږه نه راځي. د لوږې مطلب دا دی چې د رزق تنګستیا به په ده باندې نه راځي. نو هغې دپاره دا وظیفه ده او دا عمل دی، ډېر مجرب عمل دی. یو صحابي رضی الله تعالی عنه فرمایي، هغه صحابي نوم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا ارشاد مبارک نقل کوي چې څوک هره شپه د ماښام مونځ نه پس شپه شروع کېږي چې سهار د سبا خطو پورې، مطلب سحر د اذان د ټیمه پورې وي، چې څوک هره شپه د سورة واقعه لولي. سورة الواقعه په سورة رحمان پسې ده، په شپږشتمه سپاره کې ده د قرآن پاک. په شپږشتمه سپاره کې د سورة رحمان نه وروستو دا سورت دی، سورة الواقعه ورته ویلی کېږي. نو چې څوک دا سورة واقعه لولي، هره شپه لولي، نو په ده به هېڅکله لوږه نه راځي. مطلب دا به نار نه اوده کېږي، ناره به پرې نه راځي، د رزق تنګستیا به وغیره دا به په ده باندې نه راځي. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورسره دا هم فرمایلی دي چې خپلو لوڼو ته به یې ویل چې دا صورت تاسو لولئ، هره شپه دا صورت لولئ، ځکه چې په دې کې الله جل شانه د الله جل شانه خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایل، حدیث مبارک ته هغه نه نقل کړی دی چې څوک دا صورت هره شپه لولي، زیات نه زیات 10 منټه 15 منټه پرې نه لګي په دې صورت په ویلو باندې، 15 منټه پرې لګي چې چا صحیح قرآن پاک زده کړی وي او هغه یې وایي، نو 15 منټه پرې مکمل نه لګي. نو دا ارشاد مبارک ما د نبی علیه صلات والسلام نه نقل کړی دی چې څوک صورت واقعه هره شپه لولي، نو په ده به هېڅکله لوږه نه راځي. نو دا صورت چې موږ او تاسو ټول زده کړو او بیا یې په شپه کې څه ټیم، بهتر ټیم دا دی چې د ماښام مونځ نه پس وي، نو دا چې ولوستلی شي نو دا ډېر بهتر خبره ده. او په یو روایت کې دا هم دی چې دا صورت څه شی دی؟ دا سورة الغنا دی، مطلب سړی غني کوي، مالدار کوي، زړه ورسره غني او مالدار شي، یا اوس سړی ظاهري طور پر غني شي، مالدار شي. نو دا صورت دا لولئ، نو الله جل شانه به ستاسو د رزق څومره مسلې وي او ستاسو د مال څومره مسلې وي، دا به الله جل شانه په دې سره ختموي. ستاسو لوږه به ختموي، رزق به پراخه وي او تاسو به غني، ستاسو زړه به غني مالدار به وي. تاسو به الله جل شانه د دې صورت په برکت سره مالدار کی. نو دا وظیفه خپل ژوند کې
یو معمول جوړ کړئ، په خپل معمولاتو کې ځان سره شامله کړئ د شپې چې هر ټیم وي، خو خصوصا د ماښام نه پس لوستل بهتر خبره ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.